بیا موږ نن تاسو ته په کومه راغلي یو چې د ووټو د انتخابات د الیکشن سیزن ده. موږ کوم جماعت ته سیاسي میدان چې هغه ته تحریک لبیک پاکستان ویلی کېږي، د دغه جماعت څه کردار ده؟ عزتمند مسلمانانو دا پاکستان چې جوړ سوی ده دا د کلمې طیبه په نام جوړ سوی ده. هندوستان چې بجلی به وي، اوبه به وي، روډونه او هسپتالونه او چې کله ګډه و، خو دا پاکستان خلک چرچیک سله هلته مسلمان په لکاو په شهیدان سلو، په کروڑو خلکو هغه جار پرېښله هلې راله او ډېرې ډېرې قربانیګانې وسلې هغه دې پاره سلې وې چې یوه ټوکړه به موږ ته میلاو سي، یو وطن به میلاو سي او په هغې چې به بیا موږه د خپل پاک نبي راوړی دین، نظام، قانون هغه به بیا په دې چې روانېږي چې هغه د انصاف والقانون ده، هغه چې ظلم او جبر نسته، هغه چې سود نسته، هغه چې رشوت نسته، هغه چې هر حقداري ته حق رسیږي او چې کله د خدای په مځکې باندې د خدای رسول والنظامي بیا رب ذوالجلال هر راضي، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هر راضي، بیا اسمان نه برکتونه ورېږي او مځکې نه برکتونه پټېږي. خو افسوس دا ده چې څلور کم اتیا کاله وروسته چې دغه ملک چې هغه قانون نه ده روان سوی، نظام موږ نه ده لیدلی، هغه نظام خپل برکتونه دي، هغه چې ما کمال نسته، هغه چې بیا تا کمال نسته، هغه د خدای رسول خپل نظام ده چې خپل برکت ده. نو تحریک لبیک پاکستان زه دې پارټۍ تاسو ته یو تعارف درکوم پیژندګلي چې موږ هغسې نه وګڼو چې موږ یې تاسو ووټ وږي یو، موږ یې د بادشاهي وږي یو. موږ ته رب ذوالجلال ما ته په خپله باندې دې سپارې قرآن مجید در یاد کړی، ما ته خدای پاک قرآن او حدیث پوهه راکړې ده او چې دا قرآن مجید تر سره او بیا ته وایې چې نه بل چا سره شاید ډېر ده چې شاید ما سره نسته، بیا دا ډېر ذلیل انسان. قرآن مجید نه لوی نعمت نسته. حاضرینو رازق د موږ خدای ده، رزق ورکوونکی هغه ده، او د مځکې مخ باندې انصافګر بادشاه او انصافګر حکومت دا د خدای رحم سوری په مځکې مخ باندې، دا د خدای مخلوق باندې او رحمت سوری. موږ چې کوم پاک نبي منلی ده هغه خاتم النبیین د آخر الزمان نبي ده، په هغه باندې خدای نبوت ختم کړی ده، رسالت په ختم کړی ده. دو جانو سردار صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای ختم نبوت در شو، پوښتنه یې ورنه وکړه، کافر راغله ورته ویله چې ته وایې چې زه آخري نبي یم، موږ په پوهې که څرنګه آخري نبي یې ته مثال ورته ویلی مثال یې داسې ده ماول لکه دا یو لک چریري زره کم و بیش نبیان راغلي دي، دا په مثال د یو عمارت لکه یو سړی یو عمارت جوړ کړي و بنګله جوړه کړي او یو ځای یو سلې ځای پسې خالي او ګډ خلک تر شور یو صفتونه یې کوي چې چورک شلی مکان ده، ای چې دا یوه سله وي راپسې دا ولې کمه ده، وایي هغه آخري سله زه یې ورته ویلی چې دغه نبوت او رسالت په مکان چې زه ولګېدو تر قیامته پورې نبوت سلسله دروازه بند شوه.
नो दास या कीदा का चिचरेंगे जो खुदाए तौहीद वाला अकीदा द इस्लाम बुनियाद का दगसी द रसूलुल्लाह खत्म नबुव्वत अकीदा दा इस्लाम बुनियाद कदी हिफाजत नूर की मुसलमान दा दिन न बच के दा खत्म किए जका चे हर दौस पर चिगे जे वाई बसन नबी तो 2017 चे मुश पार्टी पढ़ू काल की दा जोड़ा सलेदा तो 2017 चे पढ़ू काल मस्जिद पाकिस्तान व असम्बली चे चाची तदा मुजवर जोड़ को मैंने गान वजीरान जोड़ पूर इस्लामाबाद चे चीरी ब्या का जायदा से दा चल तक कानूनान जोड़िए जी मातिए जी बागी असम्बली चे चिटोरे पार्टी कुछ मौजूद है और बहगी असम्बली चे ये कानून दा खत्म नबुव्वत वाला चिदे पाकिस्तान वजीर आजम या सदर दावा हगा कस जोड़िए नी चे खत्म नबुव्वत मांदे यकीन और ईमान इवा हलफना नहीं तस्मिया बयानी अगर पैदा कवे बस अब पाकिस्तान सदारत या वजीर आजम जोड़ी जिदा से गटो दो तबरसीर जी जकचे पाकिस्तान जो सला फजले कलीमे तो ये बेनाम बांधदा आगा असम्बली चे नन कसानो चे चाप लास्ट चे हुकूमत लो और कई ओ दे चाप इशारों बांधे या चाप वेलो बांधे कानून बदला